بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ډیر زیات ماته میسیجونه مرازي په واتس اپ کې، مسنجر کې، چې تاسو آیا او مسلمانانو لپاره هم یو درخواست وکړئ، یو خاص یعنی وکړئ چې کوم مسلمانان زمونږ او تاسو په هر ملک کې وي، دا نه چې صرف پاکستان کې یا په نورو په هر ځای کې چې چېرته د مسلمانیت او د اسلام لاندې زندګاني تیروي، د هغې ته وایي تاسو دا درخواست وکړئ چې آیا تاسو خپل نیک اعمال کوئ، ذکر اذکار کوئ، مونځ اودس کوئ او داسې نوافل کوئ او تلاوت کوئ او څومره چې د نیک کارونه دي نه هغه تاسو کوئ. هغه کې د خاص کر هغو مسلمانانو دپاره، زمونږ هغو وروڼو دپاره او خصوصا مسافرانو دپاره چې کوم مسافر دي هغې په مشکلاتو حالاتو کې دي، نو د هغې دپاره هم سپیشل دعاګانې کوو چې الله پاک د هغې مشکلات ختم کړي. او هغې نه علاوه مونږ او تاسو دې سره سره په خپل مسلمانانو ته د بیمارۍ دپاره دعاګانې چې الله پاک څومره هم بیماران دي او په بیمارۍ کې مبتلا دي، الله پاک د هغې بیمارۍ ختم کړي. او دې سره سره هغو خلکو ته هم دعا کول، د چا قرضوړي دي هغې دپاره هم دعاګانې کول. او هغې نه علاوه د چا بچي نشته، د چا دشمنیانې دي، د چا داسې نور هم کوم حالات دي د هغې متعلق په خپلو نیکو کارونو کې چې کله هر کله مونږ تاسو دعاګانې کوو، نو دا مسلمانان پکې یادوو، سپیشل خپل مسلمانانو ته دعاګانې کوو. ډېر عجیب حالات راغلی ده، په هر ځای کې خلک پریشانۍ حالات کې دي او ډېر زیات خلک ډسټرب شوي دي. نو ما ته ډېرو خلکو ویلي، خو بس ممکن نه میلاویږي چې نن او سبا ته زه دغه پیغام خلکو سره شریکول غواړم. نو امید یم انشاءالله ټول مسلمانان په دې باندې عمل وکړي.